د جون سخته ګرمۍ کې په داسې غیر مناسب تعلیمي ماحول کې سبق ویونکي دا تنکي ماشومان د بل ځای نه بلکې د ګورنمنټ میډل سکول سپین کبر باړه، ګورنمنټ های سکول علمګودر باړه، ګورنمنټ ګرلز های سکول کاریګر ګړی باړه او ګورنمنټ میډل سکول ګانداو باړه په سکولونو کې سبق ویونکي ماشومان دي. دا تنکي ماشومان نه خو د بنګال نه راغلي دي، نه د نیپال نه، نه د سریلانکا نه او نه خو د افغانستان نه راغلي دي، بلکې دا د بې پرواهۍ ښکار شوي ماشومان د دنیا د 6 نمبر عالمي طاقت لرونکي ملک ماشومان دي. دا د یو داسې ملک ماشومان دي د کم وجود چې د لا اله الا الله په نوم آباد کړی شوی دی او د دې ملک نوم زمونږ خوږ وطن پاکستان دی. اوس که یو خوا دا سوال پیدا کیږي چې د تحصیل بړه ضلع خیبر دا تنکي ماشومان اخر ولې د دومره بې پرواهۍ ښکار دي، نو بل خوا دا خبره هم ډیره مهمه او د فکر ویار لري چې د 14 اگست 1929 نه واخله تر ننه پورې په تیرو 83 کالو کې مونږ تر اوسه ولې د تعلیمي نظام ښه کولو طرف ته په ټینګه پام نه دی ګرځولی او آخر کله به زمونږ تعلیمي نظام د دې قابل جوړ کړی شي چې ماشومان به د هیڅ قسم خطرې سره مخ نه وي او په خندا خوشحالۍ د ښو انتظاماتو تر لاندې خپلې تعلیمي هلې ځلې ترسره کړي او راتلونکي وخت کې د خپل وطن لپاره غوره کردار ادا کړي چې د دنیا ترقي یافته ملکونو په صف کې روان مزل وکړی شي. بخښنه غواړم خو تر څو پورې چې زمونږ د ملک وزیران او د ملک نظام چلوونکي ذمہدار افسران د ایر کنډیشن د ګاډو نه بهر د جون او د جولای په میاشتو کې په ټکېدلې ګرمۍ کې د داسې تعلیمي مکتبونو په پل قدم کې نږدي او د دې تنکي ماشومانو د تکلیف محسوس نه کی، نو تر هغې به هیڅ کله هم زمونږ د کام بچي د دنیا د نورو هیوادونو او قامونو د بچو سره د ترقۍ په لور قدم کېږدي او کېدی شي که په وخت زمونږ حکمرانان خپل سترګې او غوږونه ونه پرانیزي نو خدای مکه تر قیامته به زمونږ د وطن د بچو دا سختۍ په نصیب وي. دې لپاره د دې علاقې اوسیدونکي او دارنګې د ملک نورو ګڼو شمیر علاقو اوسیدونکي د خپل وطن پاکستان د حکمرانانو نه دا مطالبه لري چې په حقیقي معنو د کام بچو ته یو روښانه مستقبل لپاره فکرمند شي او خاص کر د دوی د تعلیم او صحت لپاره د داسې مثالي کردار ادا کړي چې تمامه دنیا یې په تاریخي ټکو وستایي. پکار ده چې روان وخت کې لکه د تیرو 83 کالو پرنګ په بې پرواهۍ پسې بې پرواهي ونه کړي. زمونږ حکمرانان د خپل قام د بچو لپاره ریښتونې او ګټورې فیصلې ترسره کړي چې د پاکستان د ترقۍ ذریعه وګرځي او داسې بې عصري تعلیمي ادارو له ښه او بهتر انتظامات په لاس ورکړي. الله دې زمونږ د خوږ وطن پاکستان تل ښاد او آباد لري. آمین ثم آمین.